د عمران خان د رهائی نه نون لیگ او پیپل پارټۍ ته غټه مسله جوړېدای شي. غټ او ډیر زیات خوفزده هم دي که چېرې عمران خان رها شو نو نون لیگ او پیپل پارټي ډیر زیات خوفزده دي. عمران خان آرمی چیف جنرال عاصم منیر ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. عمران خان اډیاله جیل کې صحافیانو سره ضروري خبرې کړې دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. په دغه خبرو کې عمران خان شیر افضل مروت حواله سره هم خبره کړې ده چې شیر افضل مروت نه زه په کومه خبره باندې خفایم. عمران خان په خپل هغه وجه ښودلې ده. د سعودي عرب نه پس چاینا هم د شهباز شریف حکومت باندې عدم اعتماد کړی دی. شهباز شریف د خپل پارټۍ صدارت نه مستعفی هم شو، استعفا اعلان هم کړی دی. الیکشن کمیشن د اسمبلی 78 ارکانو رکنیت معطل کړو چې د دې په وجه د حکومت 2/3 اکثریت چې کوم هغه هم ختم شو. دینه علاوه عدالت د عمران خان او د بشرا بیبي د طبي معاینه درخواست هم منظور کړی دی. د درخواست د پی ټی آی وکیلانو جمع کړو. جی په دې ټولو خبرونو په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول ډومبه په عمران خان باندې خبره کوو چې عمران خان رهائی په وجه نون لیگ او پیپل پارټي ولې دومره زیاته خوفزده دي که چېرې عمران خان رها شو نو دای له څه مسله جوړېدای شي. سینیر صحافي مالک چې کوم دی هغه دا ویلي دي چې نون لیگ او پیپل پارټي د عمران خان د مقبولیت بوج نشي اوچتولی. عمران خان دومره مقبوله دی چې دا نون لیگ او پیپل پارټي نشي برداشت کولی. عمران خان د وخت ډیر زیات مقبول دی. که چېرې عمران خان د جیل نه بهر راووتو نو دای ته به یو غټ مصیبت جوړیږي. دې حواله سره سینیر صحافي عمران ریاض هم ویلي دي که چېرې عمران خان د جیل نه بهر راووتو نو په ټول ملک کې بعد د عمران خان حکومت په ټول ملک په عمران خان راج وی چې په کوم ورځ عمران خان د جیل نه راووتو او ټول ملک په د عمران خان لیدلو د لپاره سړکونو ته راوځي. دا بیان چې کوم دی عمران ریاض هم جاری کړو. چې دینه علاوه عمران خان آرمی چیف جنرال عاصم منیر ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. اډیاله جیل کې صحافیانو سره گفتگو دوران عمران خان ویلي دي چې کم ملکی حالات ته په دې بزه آرمی چیف ته خط لیکم. د آزاد کشمیر کې چې سره روان دي یا ملک چې کومه مهنګای روان ده، نوی بجټ کې به ټیکسونو کې اضافه کیږي، جون جولای کې به نوره مهنګای راځي، عوام چې کم دی غریب ای به سړکونو ته راوځي، د ملک آمدن کې اضافه نه کیږي چې څوک سرمایه کاری ته کولو ته تیار نه دي. نو څنګه به 24 کروڑو عوامو ملک وچلیږي چې یو کس دلته انویسټمنټ نه کوي، د بهر ملکونو غټ سرمایه کار نه راځي، د بهر ملکونو حکومت په پاکستان کې انویسټمنټ نه کوي، نو څنګه به دا ملک چلیږي. نو دې حواله سره عمران خان ویلي چې زه به آرمی چیفز له خط لیکم او په دغه خط کې به دا هم لیکم چې د عوامو منډیټ مطابق د حکومت جوړ کړل شي، عوام چې څه غواړي هغه دې وکړل شي. زرداری او نواز شریف په شان زه د ملک نه بهر نظم خو هلته دغه خپلته محلونه د شاپینګونو ته هم د بهر ملکونو لزي. دینه علاوه شیر افضل مروت حواله سره عمران خان وی چې کله سعودي عرب وفد پاکستان ته راغله نو هغه وخت شیر افضل مروت متنازعه بیان جاری کړو او عمران خان دا هم وی چې محمد بن سلمان زما په ویلو 2 ځله د او آی سی کانفرنس وکړو. شیر افضل مروت د پارټۍ ډیر زیات خدمت کړی، ډیر زیات خدمات دي د پی ټی آی د لپاره د شیر افضل مروت، خو بار یې د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي کړې ده او که چېرې هغه اوس هم د پارټۍ پالیسو خلاف چلی نو هغه زموږ دپاره قابل احترام دی او هغه نه موږ ته هېڅ قسم مسله نشته. موږ لکه مسله ده صرف دا ده چې هغه د پارټۍ د پالیسۍ خلاف بیان جاری کړي یا داسې خبرو کې چې متنازعه بیان جاری کړي په دې وجه چې کله شیر افضل مروت د پارټۍ پالیسۍ خلاف چلی زموږ ورور د موږ سره په پارټۍ کې وي. دا عمران خان دغه حواله سره بیان جاری کړی دی. سعودي عرب نه پس چاینا هم شهباز شریف حکومت باندې عدم اعتماد کړی دی، څنګه چې محمد بن سلمان خپل دوره کینسل کړه. دې حواله سره صحافیانو ویلي دي چې پاکستان کې سیاسي استحکام نشته نو ځکه محمد بن سلمان خپل دوره کینسل کړی ده. خو اوس صحافي شهباز رانه ویلي دي چې چاینا حکومت هم شهباز شریف باندې عدم اعتماد کړی دی، یعنی شهباز شریف سره د عوامو سپورټ نشته او چې په کوم ملک د عوامو سپورټ حکومت سره نه وي نو هغه ملکونو کې بیا غټ سرمایه کاران سرمایه کاری نه کوي. چې د عوامو سپورټ نه وي نو بیا بهر ملکونه هم په هغه ملکونو کې سرمایه کاری نه کوي. نو په دې وجه باندې چاینا او سعودي عرب هم په پاکستان کې هیڅ قسم سرمایه کاری کولو نه انکار کړی دی. شهباز شریف د خپل پارټۍ صدارت نه استعفا ورکړه. شهباز شریف د نون لیگ صدر اوس په 18 مئی باندې بردی مرکزی مجلس عامه اجلاس وی چې پای کې به نواز شریف د نون لیگ صدر جوړیږي. عمران خان او بشرا بیبي طبي معاینه درخواست برون عدالت کې منظور شوی دی. عدالت کې دا درخواست د پی ټی آی وکیلانو جاری کړو چې د عمران خان د ټیسټونه او شیدا درخواست منظوري اوس شوی دی. د عمران خان ټیسټونه چې کوم دي دا به اوس کیږي خو کله کیږي کله نه کیږي ځکه د عدالت حکم یو ځل مخکې هم توهین شوی دی. د عدالت حکم مخکې هم جاری شوی چې بیا هم د عمران خان ټیسټونه نو شوی. نو یو ځل بیا عدالت حکم جاری کړی دی چې د عمران خان او د بشرا بیبي دواړو طبي معاینه دی شي او باقاعده د دې ټیسټونه وشي. بلډ ټیسټ چې کوم دی هغه هم د عمران خان کېدل ډیر زیات ضروری دي. الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په مخصوص نشستونو فیصله باندې د حکومت 78 ارکانو رکنیت معطل کړو چې د دې په وجه د حکومت 2/3 اکثریت هم ختم شو. د 78 سیټونه چې کوم د پی ټی آی چې
چې دا په نورو پارټو باندې تقسیم شوي وو. نو سپریم کورټ فیصله کړې وه چې پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه ملاویږي. نو دا الیکشن کمیشن هغه فیصله رد شوه. الیکشن کمیشن دغه 78 کسان معطل کړل. اوس دغه 78 سیټونه چې کوم دي دا پی ټی آی باندې تقسیمیږي. دغه 78 سیټونه د حکومت نه معطل کېدو په وجه د حکومت 2/3 اکثریت هم ختم شو. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیره زیاته مننه. والسلام.